جب کله چې تاسو کرونا پسې بیان وکړو ټیک ده چې زما سوال به لږ دغه تاسو به مایند کوئ نه خیر دی سم سوال کې وکړه زه به ستا زور وګورم ته زما زور وګوره خیر زه تاسو سره د زور نه یم ټیک ده جی خو کله چې تاسو کرونا پسې بیان وکړو د پولیس ملګري به ناست دي او بیا تاسو اریسټ شوئ تانې ته لاړئ پکې که نه د مختلف دغه راغی بیا هغې نه بعد کله تاسو تانې نه رها شوئ نو بیا ستاسو چې کوم انداز وي هغې له خو خیر زه راځم هغه تپوس له خو بیا ستاسو هغه انداز نو انداز هم بدلو ټیک ته ستاسو هغه چې کوم تیز اواز کې تاسو وایي اواز هم ستاسو سلو بیا د هغې نه په سوشل میډیا خلکو د علماو پسې خو خلک لګي بیا دغه جوړ شو چې یار مفتی صاحب له سافټویر اپډیټ کړو دا خبره به زه انتهایي په معذرت ووایم تاسو نه ما بخښنه غواړم وجه سوه پولیس داسې دنده تاسو سره څه کړي دا څه خورولي چې یاره تاسو انداز هم بدل شو اواز هم بدل شو اخر څه داسې دنده یو سیرګټ نه په یو سیرګټ کې ته سړی اوس نیسئ او کېنه پاس او سیټ او سټینډ پکې که نه او اتکړې ورته چې نه ماته چې سرجي کیدای شي اشک دړی به لیلا به دې بل چا کړې وه نه یو سګرټ ټیک که نه وایم درته نه دا که نه لیلا به دې بل چې زه درته وایم چې په یو سیرګټ یو سړی چرس کې ما هغه یو کس راونیسم اجتماعي خبره کوم که نه ته کوم خوا لاړې نه اوس به خلک بیا وایي چې مفتی صاحب خو ویل یو سګرټ ټیک دی بله به ترې جوړه شي اوس وکې ده که نه ډېر اوږدېږي تاسو یو څومره چې اوږده کې زه درته تاسو یو بیان کې دا هم ویلي چې یاره پلانکې عالم شهید شو دغه چا تپوس ونه کړو پلانکې شهید شو دغه چا تپوس ونه کړو که ما د نه څوک ګرماله کړي زما به تاسو تپوس ونه کوئ تاسو یو مایوس کن غوندې الفاظ ویلي چې یاره زما خپل جماعتي ملګرو هم تپوس نه دی کړی ټماټر دانې ګرنټي شته او د عالم نشته وجه څه ده ولې تپوس نه کوي بیا ستاسو چې تاسو دا خو تقریبا شول څه شول تو وایي سرجي وایي څه چل نه دا په ډېران چې جنګي مړ شي دا شهیداني د کور دنده خبره وکړه انټرویو هم ډېره اوږده شوه تاسو چې څنګه نه ستړی خو نه یم خو چونکې ستاسو هم پروګرام دی بل تاسو څنګه پر پریکټیس کوم لګیا بار تاسو دا و چې موږ هم هغه پروګرام کې یو پروګرام هم پته مده لږ پریشر کې راغلی خو خیر دی ما زه خو درته وایم پروګرام پر پریکټیس کوم لګیا بار تاسو کوم جذبات کوئ مفتی صاحب په سټیج باندې یا په تقریر کې یار ځای کې کور کې دندم دغه ساتئ سختوالی یا کور کې دندم دغه جذبات دي دا صرف بار دی خلک پبلک ته باري بات انصاف کی ہو رہی ہے شهرت حاصل شو ماشاءالله بلز به ویډیو کتن استاد شاته چې کوم گاډه د پاګه ټیر باندې توجه لیکلیو پته زه پیژندم خو ما ته لکه هم ډیوټي توجه سره کوم ته خو یا توجه تی زه پوښتنه توجه زنده باد ثانک یو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم قدرمنو کتونکو یقینا نن زموږ دپاره ډېر زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې دا ستاسو هم خواهش وو او ستاسو حکم هم و چې یاره تاسو دومره انټرویوانې کړي دي یو انټرویو تاسو مولانا مفتی سردار حقانی صاحب سره وکړی رفیع توجو مولوي صاحب سره او الحمدلله زما خدا خواهش و چې یاره انشاءالله دوی له به زه سپیشلی ځم دوی چې هر ځای کې دغه انټرویو به زه کومه خو هغه به زموږ دپاره دغه وه اسانه وه چې الله پاک دوی زموږ کلي ته راوسته پورن کې دې ټایم کې موږ ناست یو پروګرام دی هغې کې دوی بطور مهمان خصوصي دي مولوي صاحب ټولو ناول خو موږ تاسو ته د پورن په خاوره د شنګلي په خاوره هرکلی وایو پروګرام کې ته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی محترم شفیع اللہ صاحب تاسو ته د الله سوشل میډیا په ذریعہ کوم د دین او د پاکستان امن او امان دپاره خدمت کوي الله یې دا قبول منظور کړي مننه جزاکم الله مفتی صاحب زما په خیال ستاسو خو باول ځل نه پورن ته دې نه مخکې هم تاسو راغلي یې ځای راځئ څنګه ته وګورئ د پورن علاقه د پورن خلک ماشاءالله خیبر پختونخوا کې په بهترینه علاقو کې پورن یو بهترینه علاقه ده د امن او امان په اعتبار سره د ایجوکیشن په اعتبار سره د تعلیم په اعتبار سره خلک ذی سمج ذی فهم دي باشعور دي او داسې څه مسالې پکې نشته دي الحمدلله علاقه ډېره سیرابه علاقه ده محنت ضرورت پکې دی مفتی صاحب تاسو دغه طرف ته راځم ژوند طرف ته تاسو سبقونه کوم ځای کې ویلي دي تاسو نوم سره حقاني لیکلی کېږي ظاهره خبر ده تاسو به حقانیانو فارغ یې ژوند مو څنګه تېر شو سبقونه په څنګه لیول کې ول ځکه اکثر ډېر مسلې سبق په اسانه ویلی شوی دی په ګرانه ویلی شوی دی او استادانو کې تقریبا تاسو ته کوم نومونه یاد دي الحمدلله ابتدایي اسباق ما نوشهره کینټ نمبر 1 نه د میټرکه پورې سبق ویلو هغې نه بعد څه سبق کورسونه موږ پرایویټ کړي بیا ابتدایي بنیاد زموږ فیملی خپله چې موږ تبلیغي جماعت سره نسبت تعلق دی او زما د نیکه تقریبا ډېر پخوا نه
جماعت تبلیغ جماعت سره ربط یو اصلاحي فیملی وه معاشره کې، او الحمدلله څومره مدرسې یا علما دي بنین بنات د هغې دا دعوت دغه نتیجه وه چې چونکې هغوی د دعوت په لار کې منسلک وو. هغې نه بعد بیا جامع محمدیه کې ابتدایي اسباق و بیا دارالعلوم کې هغې نه مکمل فراغت بیا هغه ځای نه شو. تاسو اکثر د انګلیش الفاظو استعمال او دې نه پته لګي تاسو چېرته دنیاوي تعلیم هم ښه کړی دی یا انګلیش کورس کړی دی؟ بس ما مختلف کورسونه کړي دي. ښه جي. جی. او دا دنیاوي تعلیم څومره کړی دی؟ میټرک مې ریګولر کړی دی. ښه جي. ښه. اچھا ما بیګا ملګري لګیا و چې یار مفتی صاحب اوس پېښور کې دی، نن به پروګرام له دلته راځي، بیا شاید چې دې نه بعد کې ستاسو بل پروګرامي ژوند ډېر مصروفه نه دی، ډېر ګران نه دی، یو ورځ یو ځای کې بل دومره لوی سفر کول زه ما ستړی کېږم نه، ګرانه نه ده ډېره؟ بس د الله تقسیم دی او د هر چا خپلې ذمه داري دي. د کائنات نظام چلونکي د الله ذات دی. زموږ مشر عالم مولانا زاهد جان صاحب هغې دا فرمایل وه چې د دنیا دا نظام الله په دې چلی چې یو کس ته د الوګانو ضرورت دی، هغه په ترخ کې بوجه نیولې دا بازار ته الوګانو پسې، او بل کس الله تعالی د الوګانو په ډیري باندې کېنول هغې خرڅوي، نو څوک یې اخلي څوک یې خرڅوي، نو دنیا نظام په دې روان دی، نه به ټول اغوستو والی نه به ټول خرڅول والی. نو بس تقسیم دی د الله تعالی د طرفه یو ذمه داري ده او ګرځو هغې دپاره. ټیک. مولوي صاحب کله چې تاسو کرونا پسې بیان وکړو، ټیک ته چې زما سوال به لږ دغې تاسو به ماین کوئ نه، خیر دی؟ سم سوال کې وکړه، زه به ستا زور وګورم ته زما زور وګوره. خیر زه خو تاسو سره د زور نه یم، ټیک ده جي. خو کله چې تاسو کرونا پسې بیان وکړو د پولیس ملګري هم ناست دي او بیا تاسو اریسټ شوئ، تانې ته لاړئ پکې که نه د مختلف دغه راغی، بیا هغې نه بعد کله تاسو تانې نه رها شوئ، نو بیا ستاسو چې کوم انداز وي هغې له خو خیر زه راځم هغه تپوس له، خو بیا ستاسو هغه انداز نو انداز هم بدلو، ټیک ته ستاسو هغه چې کوم تیز اواز کې تاسو وایي اواز هم ستاسو سلو، بیا د هغې نه په سوشل میډیا خلکو د علماو پسې خو خلک لګي، بیا دغه جوړ شو چې یار مفتی صاحب سافټویر اپډیټ کړ. دا خبره به زه انتهایي په معذرت ووایم، ما تاسو نه ما بخښنه غواړم، وجه څه وه پولیس داسې دنده تاسو سره څه کړي، دا څه خورولي چې یاره تاسو انداز هم بدل شو اواز هم بدل شو، اخر څه داسې دنده بدلېده خو نه ښکاري، څه تیزي نه ور راغلی، خو تاسو پوره دهان ته نه خیر زه دغه یو ویډیو خبره کوم، خپل پیج یا چینل نه مو تاسو اوسګار شوي نه او بعضې ټایم کې اوس هم زما ما سیټ نه دی، پرون ما مسلسل 6 پروګرامونه کړي دي، نو یو انټرویو یا یو پروګرام د وجې په هغې باندې ډیپینډ نه کېږي چې آیا انداز کې یا دغه کې فرق راغی، سیسټم هغه روان دی. پاتې شو مسایل داسې وو چې 13 دسمبر نه دا دسمبر بیا ختم شو. ما یو خو د ایجوکیشن دفاع کړی الحمدلله ښه کلکه، د سکول کالج د یونیورسټۍ ما ادارو سره دا خبره کړې وه چې یو ملک کې د تعلیم ادارې بندې شي نو دا د ملک ترقي د که تنزل دی، دې باره کې څه وایي تاسو؟ داسې متبادل څه صورت اختیار که 120 حوالې سره چې زما ایجوکیشن هم صحیح رواني، تعلیم هم صحیح رواني او هغه 120 باندې عمل هم وشي، نو دا یو قسم تنزل او تباهۍ طرف ته بل مسلمانان وګور عام هغه طریقې سره نه سټډي شته، نه ټیوشن شته او نو ہوم ورک شته، اکثر سټوډنټان پبجي فری فایر لای لوډو والا دي، څوک په ساده موبایل باندې ماران جنګوي لکه د مار، او نو دې طرف ته د خلکو د ینګ جنریشن سوچ او خیال هم دا دی، دوی چې کال بدل شو زه هم کال بدلوم ځان بدل کې، که بای چې نو ته خو هغه پرون چې څنګه شامټون وي نن همغه شی تا کې خو څه چینجز صفا رانغی، نو کال بدلول کال خو به بدلیږي، ځان بدل کرورو خپل انداز بدل کا اتور. او زه یو عام سمپل مثال دا در کوم، ایگزامینیشن حال دی، کوېسچن پیپر تقسیم شو، سټوډنټان دا پرچه حل کوي، په د ایگزامینیشن حال کې یو سټوډنټ داسې دی چې د پیل کېدل یقیني دي، دا کوم سټوډنټ چې پیل کېږي دا سټوډنټان باقي ټول د هغه نه نقل کوي، نقل والا پاس کېږي که پیل کېږي به، دا نقل والا پاس کېږي که پیل کېږي به، د داسې سټوډنټ نه نقل کول چې د هغه پیل کېدل یقیني دي، هوم ورک نه و د هغه سټډي نه وه، د اخیرا بچي پبجي والا و فری فایر والا و، نو دا سټوډنټ پیل کېدل یقیني دی، ټول د هغه نه نقل کوي، دا سټوډنټان به ټول پیل کېږي. اوس د قرآن په اصطلاح کې به زه دا ووایم چې یهود او نصوارا پاس دي که پیل دي؟ خبرې زر کوم مازر کنه ته ماته څه یهود او نصوارا خو فیل دي کنه، کفر فیل دي، بالکل کفر. جدید اصلاح کې اوس د نوجوان نسل اوس خو د قرآن اصطلاح یهود او نصوارا دي، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قرآن کې خو جدید اصلاح کې چې کفر د کفر محور مرکز امریکا پاسته پیل ده داسې وایي کنه، یا برطانیه پاسته پیل ده، ټول خلک پیل ده. زما د 2022 ینګ جنریشن نوجوان نسل د کفر نه نقل کوي
او د زندگی رهن سهن معاملات معیشت نظام زندگی د کافرانو نقل کوي. نو چې تا دا خبره وکړه چې کفر فعل دی او د کافرانو څوک نقل کوي او زندگی او ژوند تیری، نو دا خلک پاس دي که فعل دي؟ دا فعل دي که نه. اوس مونږ د شریعت پابند یو، په هر سیز کې د شریعت پابند یو. مونږ پهله مسلمانان یو، نو د شریعت هم پابند یو، د آیین هم پابند یو، د قانون هم پابند یو. شریعت په خیال ساتو، د ملک کې چې د نوسي کې د ملک د قانون او د آیین په خیال ساتي. عام اصطلاح کې ته وګوره، څوک بعضې خلک د طبیعت خبرې کوي، ودار چې خپل طبیعت ستا به خپل طبیعت د چار چا خپل. بعضې خلک وایي یاري زما طبیعت داسې دی، بل یو کس وایي ما یو ځای بیان وکړ، ماته یو کس وایي چې زما د طبیعت مطابق نه و، زما ستا د طبیعت له راغلی یم که نه. بل چې زما مزاج، نو ما ته چې وټ از مین آف د طبیعت او مزاج که نه، چې مزاج څه ته وایي، طبیعت څه ته وایي. زه درته شریعت یادوم، ته ما ته طبیعت نیغ نیغ کې. د شریعت په مقابله کې د طبیعت حیثیت شته؟ د شریعت په مقابله کې زمونږ د مزاج څه حیثیت شته؟ او د شریعت د پیغمبر د سنتو مقابله کې د رسمونو رواجونو د بدعاتو څه حیثیت شته؟ نو موږ د سنتو پابند یو، که د رواجونو. زما نوجوان نسل وګوره، بیا ویښته وګوره، زمونږ هیر کټینګ، هیر سټایل، هیر ډریسر له لاړ شه سرجي، بیا عادت ووایي چې تا له کم کټینګ کم. نو زمونږ عام معاشره کې ولې اوسه پورې ما دا ونه لیده چې پاکستانی کټینګ، زه غواړم پاکستانی کټینګ ما ته شو کا، لندن کټینګ، امریکن کټینګ، برطانیه کټینګ، واشنگټن کټینګ، هیپی هیپی کټینګ، هیپی هیپی. زما نوجوان نسل کټینګ د ویښتو هغه د غیرو په شان دي. نو غیر خو ناکام دي او د هغې په کامیابۍ کې څه دغه نشته دی. اوس موږ د هغه خلکو نه به نقل کوو. اوس عام سمپل کتاب بخاري، ترمذي، ابو داود، ابن ماجه، صحیح سته کتابونه ډېر دي. زه به عام یو سمپل کتاب چې د سکول کالج یونیورسټۍ والا مو سره تعلق دی او مساجدو ته چې څوک ځي، لکه فضایل اعمال تقریبا دلته هر جومات کې شته که نشته؟ فضایل اعمال که نه، او به هر چا به ناست دي. دلته کې مرکز شته، شبي جمعه، شبي اتوار وغیره. تاسو کوم ځای ته ځئ؟ سوات ته ځئ. نو فضایل اعمال کې ته وګوره، ابوبکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي، عمر فاروق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي، عثمان غنی د رسول الله نقل کوي، حیدر کرار د رسول الله نقل کوي، صحابه د نبی نه نقل کوي. ما او تاسو د چا نه نقل کوو که نه؟ دا زه نوجوان نسل ته پیغام ورکوم چې ستا آیډیل څوک دی، ته د چا نه نقل کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم کامیاب دی، د نبی نه نقل کوونکي صحابه ټول په ټول کامیاب دي. نو که مونږ ځان د پر داسې اب عام معاشره کې مونږ دا کوو چې بیټا تم کیا بنوگے، نو څوک کوي زه به ډاکټر جوړېږم، څوک کوي زه به انجینیر جوړېږم. اوس دا ډاکټر زه په کوم بنیاد جوړېږم؟ د قوم خدمت وکړم، زه ډاکټر جوړ شم، د کلي خدمت وکړم، ما نه ملک ته، مملکت ته، عوامو ته څه فایده او څه خیر ورسي. د دې ډاکټر جوړېدو کې، ساینسدان جوړېدو کې، انجینران جوړېدو کې زما ذهن کم خوازي، تنخواه ته خو نه ځي. مستقبل اچھا هو نو چې ډېره تنخواه ما ته میلاویږي، نو مستقبل پر ډېرو پیسو کې چې ډېرې پیسې نه، بلکې ما ته موږ د خلکو دا ذهن سازی وکړو چې دنیا میں کس طرح آدمی خوش رہ سکے، زه به څنګه خوشحاله یم، ته به په دنیا کې ځان خوشحاله څنګه ساتي. نو که بعضې څیزونه داسې چې دې څیزونو سره به ټچ نه وي، لیکن د هغه لایف د قرآن حدیث مطابق اب په سکون راحت کې. اصل کې موږ اولاد بچو ته دا وښیو، دا پیغام ورکو چې ته به خوشحالي څنګه حاصلې او ته به په دې ژوند کې څنګه خوشحاله ځان اوسې چې زه خوشحاله ژوند تیر کړم. نو بیا هغې نه بعد به هغه یو سټیج باندې ولګي چې د ملک هر شعبې سره او هرې محکمې سره تعلق، نو په دغه محکمه کې به د ډېر لوی خیر خورېږي. نو تربیت دې حوالې سره پکار دی. پاتې شي زیاتر تاسو به انټرویوانې تقریبا ډېرې کړي، زما زیاتر اصلاح معاشري. زما په بیان کې اختلافات نه تاسو به اورېدلي، فرقه واریت نه زه کوشش کوم چې زه بار یم یو طرف ته. هغه بعضې وړې سمپل مسلې د دې ډاکټرانو خپل منځ کې اختلافات دي. آرتوپیډک سپیشلیسټ په اپریشن کې دا لاس دی، یو وایي دلته راډ لګو، بل وایي نه لګو، خو چې په هسپتال باندې راشي بیا ټول یو کېږي. نو موږ له د ملک په دفاع کې یو کېدل پکار دي، د ختم نبوت په دفاع کې یو کېدل پکار دي. اوس زما خپل تعلق دیوبند سره دی، ټیک ده، او په پېښور کې د جماعت اسلامي پروګرامو سر سراج الحق هغې له راته پروګرام عنوان دا و ختم نبوت کانفرنس. ما د جماعت اسلامي په سټیج هم د ختم نبوت دفاع کړې ده. هغه یو جماعت، یو ترتیب، یو پارټي، هغه هر څه په خپل ځای، خو چې د ملک دفاع چې دا ما او تا په شریکه باندې وکړو،
د ملک امن او امان دپاره، منشیاتو ختمېدو دپاره ماته د پورون پته نشته، د آیس په اعتبار سره ماته پته نشته، دلته کې شراب نوشي څنګه دا ماته پته نشته، روزګار کاروبار څومره د قانون یا د شریعت مطابق دی دا ماته پته نشته. نو دا بعضې دا څیزونه دي چې دا په حیثیت یو جماعت یو پارټي من حیث القوم ما ورته نه اوچتو، دا موږ اجتماعیت کې اوچت کوم. لکه موجوده وخت کې زموږ د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې هیډ آی جی پي معظم جان سواري صاحب زه سلام عقیدت پیش کوم د منشیاتو خاتمې دپاره الرټ فورسز سرچ اپریشن وکم بهترین انداز کې. هغه ورځ نږدې ده الله به خیبر پښتونخوا د منشیاتو نه پاکه کړي، سټوډنټ لایف به محفوظ شو، ایجوکیشن به محفوظ شي، تعلیم به محفوظ شي. او دا کم کسان چې زم اکثر موږ ویزټ کوو د حق آواز په نوم باندې د منشیاتو هغه هسپتال دی، تاسو که د هغې مختلف چینل وغیره کتلي، هغې سره چې کم کسان په نشه کې مبتلا دي نو د هغې چې پوه شي زه د نشه پرېږدم نه بیا د هغې داسې ځای کې علاج کول پته نشته تاسو علاقه کې د هغې ترتیب به وي که بنې داسې یو هسپتال چې په هغه کې د کم کسان منشیات کې مبتلا وو نو د منشیات د هغې دپاره خپل میډیسن خپل ډاکټران چې دا کم کسان د منشیاتو د هغې له ما ورته ترغیب ورکړو توبه وباسي نو بیا د هغه وجود کمزوري شوي د هغه علاج وشي او هغه د اولاد د بچو د مستقبل موږ هغې ته دا وایو چې ګوره سته په 400 کې مبتلا پاوډرو کې آیس کې مبتلا سته ګوره دا اولاد بچي په دې انتظار کوي چې زما پلار به ماله پیسې راکړي ماله به ټاپي راکړي چرسي به د بچي تربیت چې یو سړی خپل لایف تباه کړ دی به د بل د لایف د بل د صحت څخه خیال وساتي. د هغې مناسبت سره دا بعضې څیزونه داسې دي چې دا موږ اجتماعي واخلو نو انشاءالله زما به ایجوکیشن محفوظ شي، سکول کالج یونیورسټي معاشره به محفوظ شي. د یو لاس ټپ نه خیږي اگر زموږ ادارو سره هم دې باره کې تعاوني، پولیس سره هم دې باره کې تعاوني خبمبار زما خپل ذوق دی پنی مزاج مې زیات تر نو ما اکثر میټینګونه کې دا وایم چې 104 د پوډو د آیس کاروبار کوي هغه د انتظامی او د پولیس والا په نوټس کې راولي خو که یو سړی چرته یو سیرګټ چرس کل یو سیرګټ نه په یو سیرګټ کې تا سړی اوس نیسي او کې نه پاس او سټو سټینډ پکې کنه او ات کړه ورتا چې نو ماته چې سرجی کې دي چې اشک دړې بو لیلا به بل چا کړي وا نه یو سیګریټ ټیک ته کنه وامه ته نه دا کنه لیلا به بل چې زه ته ما چې په یو سیرګټ یو سړی چرس کې ما هغه یو کسرو نیسم اجتماعي خبره کوم کنه ته کوم خلاړي نه اوس به خلک بیا وایي چې مفتی صاحب ویل یو سیګریټ ټیک ته بل به ته جوړ شي اوس وکیل ده کنه زه دا غي وجه ته اشک دړې به دا اشک دړې جوړ ول شو یا به د ټینشن دا ټینشن په 400 نه ختميږي دا ټینشن به د الله په ذکر ختميږي الا بذکر الله تطمئن القلوب خو دې خو سیروزی لمنه تل اخیرا بچی کنه البته پاتې صرف دا وای زما کلیپونه وګوره زه اکثر بعضی کسان وایي چې مهنګای ده زه مهنګای ہے کې نه ہے خلک وایي چې ہے ما دا وایي چې زمون زیات تر خپل تنخواه وګوره خپل آمدن زمون زیات تر مال رښتیا په فضولیاتو خرج کیږي په ضرورت فضولیات او ظاهر خبره اوس په مثال په تور د زوایم بګټول سیرګټ ضرورت دي فضولیات او چر ضرورت دي فضولیات او سټوډنټانو ته پب جی فری فایر لا لډو دا ضرورت دي فضولیات او پښتانه دي خپکیږي نه نسوار ضرورت دي فضولیات اوس پکې هغه چپسي کوم ډېر پیسې لاړې کنه نو دا ټول موږ په فضولیاتو کې شروع کې تاسو مر خلکو باندې اعتماد کوي بس کړنګ کوي او ډالر را روان دي کنه چې ته په ډالر مې نه پاکستان په روپے مې شکه یار ته پاکستانی دا به خپکیږي نه موږ یو ځان ته پاکستانی وایو خو مې په ډالر باندې یو مې مفتی صاحب انټرویو لاندې روګديږي تاسو یو څومره چې وګده کې زه تاسو یو بیان کې دام ویلیو چې یاره پلان کې او عالم شهید شو دغه چاته پوسو نو کو پلان کې شهید شو دغه چاته پوسو نو کو کما د نسو ګرماله کې زما به تاسو تاسو نو کوي تاسو یو مایوس کون ونته الفاظ ویلیو چې یاره زما خپل جماعتي ملګروم تاسو نه لکه ټماټر دانې ګارانټی شته او د عالم نشته وجه صد ولې تاسو نه کوي بیا تاسو چې تاسو دا خو تقریبا عام خبر روانه ده کنه کله چې ستانه د چا پیدا وکنه ته بدار چا خوخي او چې ستانه د چا پیدا نه وکنه فائدہ بیا پتا څوک کوي دا کور کې تاسو ټول ملي کې دا ټول سیستم د مفاد دی د مفاد دی بس د مفاد پورې به تعلق خلک د سره ساتي مفاد ختم تعلق ختم دوستی د مفاد پورې ده مفاد ختم دوستی ختم رشتہ مفاد پورې ده مفاد ختم رشتہ ختم دا عام معاشره کې تاسو ګوري ورور ضرور نه چې ګولې گزارېږي اگرونه چې یو نواله به ټوکړې کوله یو نوړې او دارونه دواړو ځان سره کیسه چولي یو د ازمکه زمانه بل د زمانه یو د زمانه زه ته د ازمکه وي چې تاسو دواړه زما یم دي ته برازه دا ټول به د ازمکه ته زی نو ازمکه وي تاسو زما یم مو ازمکه زما نو دا زیات تر اوس ازمکه پکې مفاد را ازمکه مفاد او د مفاد داسې زونه مفادات راشي اخلاص اللهیت
یو خو عام محالات کې به داسې یو فضا موږ جوړه کړو چې دا خلک د جرایمو نه ځان بچ وساتي. جرایم موږ یو تشکیل کیو چې لکه په دغه کې تشکیل شو سکر ته، نو سکر کې موږ پولیس لین ته لاړو، نو هلته کې ټول افسران ناست نو ما هغې ته اصلاحي یو څو خبرې وکړې. ما د جرایم د روکتام دپاره چې پولیس ډیر شي نفري ډیره شي ځای په ځای ودرېږي، نو ټیک ته یو به بعضې خلک ظاهر ته هم ګوري نو فضا به پوره امني. داسې کم یو طاقت قوت چې دا خلک په تنهایۍ کې هم د جرایمو نه ځان بچ کړي، هغې ته خشیت الهي وایي، خوف الهي وایي. چې زموږ په زړه کې خشیت الهي پاتې شوه. ترقي څه ته ویل کېږي؟ دا نن چې څنګه سړکونه او روډونه او کم بجلي، صحابه په وخت کې سړکونه و که نه؟ روډونه و، تارکول و، دا چپس و، بجلی وه، زر در وایه که نه، ګیس و، ګیس و. دا چې نن کوم طریقې سره ایجوکیشن، تعلیم، ساینس، ټیکنالوژي دا صحابه دور کې وه. اوس سرجي شفیع الله دا کم سیزونه چې نن موږ مطالبې کوو، دا سیزونه زموږ مطالبې غلطې دي. عام تمام پولیټیکلز د پارټو کې سیستم کې وګورئ تاسو، خلک د لیډر چناو پسه کوي، ماله به سړک جوړې، ماله به روډ جوړې. موږ له شي خطا دی هغه سیستم خطا دی چې زه څه غواړم دنه. صحابه کرامو په ټوله دنیا راج کړی، په 22 لک مربع میل باندې فاروق اعظم خلافت کړی، 65,64,000 مربع میل باندې سیدنا امیر معاویه خلافت کړی، اور عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز 3 برائزم پر خلافت کرنے والا، 3 برائزم پر. نن چې مادیات او ترقی دا سیستم نو، خو د صحابه په ټوله دنیا راج جو د هغې وجه څه وه؟ تعلق مع الله د هغې مضبوط. زموږ دنیا کې خلکو سره تعلقات ډیر مضبوط دي، الله سره زموږ تعلق څومره دي، زموږ په دې زړه کې د الله نه یره څومره ده. د تمام امت مسلم په زړه کې خشیت الهي، خوف الهي پیدا کوم. نو تنهایۍ کې، یکتایۍ کې، اجتماعیت کې، په هر حالت کې خلک ځان د ګناهونو د جرایم نه منع کوي. نو هغې اعتبار سره مختلف محنتونه علما د درس او تدریس په ذریعه سره کوي، او واعظان د واعظ په ذریعه سره کوي، خطیبان د خطابت په ذریعه سره کوي، تبلیغ والے د دعوت او تبلیغ. هغه نوجوانان چې سیرګټ بسکل هغه اوس هغه ذکر کوي، د هغې په لاس کې تسبیح دي، تسبیح اړوي، ذکر کوي، درود شریف وي، استغفار وي. نو یو بهترین انداز سره محنت روان دي، اصلاحي محنت پکار دی، د معاشرې اصلاح پکار ده، د سوسایټي اصلاح پکار ده. تاسو د سیاست خبرو کړه، په خپل هم تاسو خیال شته چې یاره سیاست ته به راشم، یا داسې څه سوچ مو کړی دی او تعلق ستاسو کومې پالټۍ سره؟ سیاست خو یو خو موږ علماء دیوبند چې سیاست کوو دا د عبادت په نیت یې کوو. دا قدم چې دا ته اوچتې نو څه دپاره کې د هر چا خپل یو ټارګټي، زه دغه کار کوم. نو یو اسلامی نظام دی، نظام مصطفی، نظام خلفای راشدین، د قرآن په حقوق څنګه ایمان بالقرآن، تلاوت القرآن، فهم القرآن، عمل بالقرآن، تبلیغ القرآن، او د قرآن نظام راوستل چې زما ستا غم، خادي، معاملات، اخلاقیات، معاشرت او تمام فیصلې د شریعت مطابق راشي. مسلمانان ته خپل حق ملو شي، هر چا ته خپل د چا کوم حق دی هغه ملو شي، او بیا حق یو دا خلک موږ دې ذهن ته تیار شو چې موږ حقونه ادا کول ول راشو. نن سبا تاسو ګورئ عام معاشره کې مطالبه دار چې حاصل کم، پلار نه حق حاصل کم، مور نه حق حاصل کم، تر نه ماما نه چاچا نه حق حاصل کم. موږ ټول خپه کېږو نه. اوس فار ایگزامپل وایم په کچرو کې چې خلکو وکیلان نیولي دي که نه، جج له پیسې ورکړي دي، دا وکیل دی له نیولي چې په ما د چاچا حق دی چې ادا کم، که دی له نیول چې حق حاصل کم. بولو زمونږ شب او روز، لیل او نهار، ساعت او لمحات په دې کې حاصل کم. پلار نه حاصل کم، مور نه حاصل کم، زه مملکت، زه پبلک یم، مملکت نه حق حاصل کم. خو ما ته خپل ګریوان کې کتلی، موږ د پلار حق ادا کړ، موږ د مور حق ادا کړ، موږ د خور حق ادا کړ، موږ د لور حق ادا کړ، ما د خپل ټیچر پروفیسر حق ادا کړ، ما د مسجد د امام د خطیب حق ادا کړ، ما د مشر د سپینګیري حق ادا کړ. ما زه به حیثیت پبلک یم، نو په ما څه حق دی د مملکت، ما د مملکت حق ادا کړ. نو یو د حقوقو ادایګي ده. او فار ایگزامپل یو جمله برته زه ووایم، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، شوهر بطول، داماد رسول، پدر حسنین کریمین سیدنا علی المرتضی رضی الله عنه د یو یهودي د پاسه کېناسته، په خنجر په هغه گزار کو، چې څنګه په هغه گزار کو، لاندې نه په د یهودي توکاڼي وتوکل. علي سه فورن پرېښود. دا واقع چېرته اورېدلی ده؟ علي سه فورن ولې بزدل و، دلیر نه تا، شیر خدا او حیدر کرار و دلیر او بهادر و، ولې پرېښود؟
يهودي ورته ته غالب شې زه مغلوب قریب زری ټوکړي کړي ما ته د حیات زندگی لایف راکړه علي صاحب ورته وایي مخکې زه تا سره جنګېدم د الله د رضا دپاره خو چې په ما دې توکاڼي وتوکل د الله رضا ختمه شوه زما ذاتي غصه شامل حال شو چې زما د ذات خبره راغله لہذا میں نے تجھے چھوڑ دیا مونږ د ذات دپاره جنګېږو مونږ د ذاتونو دپاره نیغ کېږو د الله رضا دپاره زما استاد څه دي ما تقریبا دا 2 کال به پوره شي په کوهاټ کې د کوهاټ او د لاچې په منځ کې انډس هایوے باندې یو ځای د غالبا مسلم آباد ورته وایي 9 کسان سر جي په ډیران باندې جنګېده په ډېر مقدس مبارک پاکیزه ښایسته قیمتي ځای باندې جنګېده په ډیران 9 کسان یو پکې د قطر راغلی ما جوړ د قطر په پیسو کارونه شو قطر کې څه شی دی درهم دی ریال دی دینار دی اما هغه مغه ډیران ګټه واړه په ډیران باندې شهیدان شول څه شول شهیدان تو وای سرجی وای څه چل نه دا په ډیران چې جنگي کوم شي دا شهیدانی اصل د لګي سره وایم لکه پزمکو په پټو چې جنگيږي زموږ د پښتانه درانه پښتانه دا چې پزمکو پټو باندې مړ شي کنه دا ذاتی دشمنه جیدادونه دا دلته شته کنيشته کنه نو بیا د دعا کې په دوه مدرمه کې د پښتانه غیرتی سوی وي او دې کته ډېر غیرتی وو د پلار نکاډو کې ګټل ځان په قربان ک لکه پزمکو چې جنگيږي دا غیرتی دی ځان په قربان ک ما ته ان شاء الله ور بشي خبر بشي الته برابر بشي پته به الته ولګي کنه نمونګه حقوق مشرک حق ادا کول والا او حق څوک ادا کوي خبري پښتنو کې حق زیات تر زما خو د سوچ مطابق په پښتنو کې چې حق ادا کوي ادا کول دا څوک کوي چې حق بس وته ادا کوي زم دا به خزه کوي او خپکیږي ما ته د پورن پته نشته عام وایم خیبر پښتونخوا کې مونږ دا په نکاح په دوران کې چې موري صاحب حق مہر مقرر شي سٹامپ پیپر باندې ولیکلی شي حق مہر کنه سٹامپ نویس راشي نکاح رجسٹر راشي دا حق مہر د ادا کولو د پاره کې ماپ کولو د پاره تاسو وای کولو د پاره دا لیکل دا رائټینګ دي تاسو د پاره ماپ کولو د پاره کې اچھا دا نو ګور دا یو معاملې هم د عبادت هم دي کنه دواړه پکې جمع کیږي حق مہر اعتبار سره یو معاملې لین دین کې راځي او بل اعتبار سره عبادت هم راځي اوس چې یو سړی د خزي حق نشي ادا کولی دی وته د واده پړم بهش په دې خزي د کینې چې حق مہر دې راته ماپ کا دې بیا ماپ کوي نو چې یو سړی د خزي حق نشي ادا کولی دی به د قوم د معاشري سره حق ادا کوي او زموږ د الیکشن تیر شه بلدیاتی نو مال ته دا وی چې خدمت په سلور قسم بیان پکې دا وی نمبر 1 اپنی خدمت آپ کرنا نمبر 2 دوستوں کی خدمت کرنا نمبر 3 عوام الناس کی خدمت کرنا نمبر 4 وہ خدمت کرنا جس کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو اپنی خدمت آپ دادی اس تو کور ترالی مور اوزګار نه ده خور روندار اوزګار نه ده خزه اوزګار نه ده په بیک وخت درې کارونه کوي واشنګ ماشین کې کپڑے چورلی خدمت شماره نمبر 1 په سال چولا باندې سالن پخېږي دعا اور سر کلک تړل جارو راغسته سهن جارو کوي سو شو بیک وخت درې کارونه کوي او زما واوا خان پښتون خان چې راشي د کرسي او کټ کې کینې خدي تسوي او براوړه چې یو سړی ځان له کولر نه وبني شي راغسته او د ځان خدمت نشي کولی دا د قوم خدمت کولی شي ځان کې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو کې ګوره په خپل ځان لار سکه ځان له په خپل موزه ګنډلې د پیزار نالین شریفین ګنډلې خپل کوړته په خپل ګنډلې ده خپل کوړه مونږ په دې به که زمونږ مور مسوزه سټوډنټانو ته اکثر وایم بوټان خپل پالش کوي یونیفارم خپل استری کوه باید ټیم تاکي به د خدمت جذبه پیدا شي مستقبل کې لایب کې د ځان خدمتو کې د قوم خدمتو کې د پاکستان خدمت بو کې خو ابتدا نظر کې د خدمت جذبه پیدا د دوستانو خدمت اور عوام الناس خدمت نمبر 4 وہ خدمت کرنا جس کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو دیکھیے مثال کې یو جمله ورکم لکه دا مین روډ د پورن کنه دا مین په دې باندې سپیمل پروت دی اوس مونږ دلته میونسپل کمیټه د ټیمه ده لکه ګندګي چې پرته ده دا صفائی دا خدمت جذبه به صرف په ټیمه کې مونږ باغی ته پون کو کوم کوم سټایلن پکار دي کله کله معلوم لګي بیل چې جاورو راغستل د خپل کور د مخې د اناله نه صفا کول پکار بالکل مونږ په ټیمه ته پون کو زما هغه انسانیت څه همدردی څه الطهور شطر الايمان اوس پیمل پروت دی یو پوزه پټي ګیر بدلی اکسلیټر پیدا بل پوزه پټي ګیر بدلی اکسلیټر پیدا الکته چې بوی الکه وی بویندې خپکیږي ما
اوسه پورې چا د خپلو غولو نه پوزه پټه کړې ده هغه بوی نه کوي هغې ته ښه په زور زیر ګوري چې نن خو مې دومره کړي دي د هغې خو پوره ججمنټ کوي دا شی ټیک نه دی ګوره لاس ته پلاسټک واچو زه اکثر ټیمیا کې مې وایم هلته میونسپل کمیټې کې صفایي مهم حوالې سره لاس ته پلاسټک شاپر واچوه او دغه سپي د دې لکۍ نه ونیسه چک نه لګوي مړ دی که نه مړ دی نو ته ولې یارېږي رای کاږه ډیران ته وغورځوه کوړه کرکټ طرف ته نو روډ دې صفا کړه نو دا د مملکت سره د پبلک یو تعاون دی مونږ بس ما ټیمې کې ځل بیان کوو نو هلته هغه بیان کې ما دا وایي چې ویم خلک وایي چې دا چواړیان دي جمعدار دي تاسو ورته څه وایئ دا چې هغه صفایي والا دا لفظ ډېر ښکلی دا د مثبت لفظ دی د محبت لفظ دی بعضې خلک ګندونه والا وایي که نه چې ګندونه والا ما دغه کې دا خبره وکړه ما وی نه ویم زما د کور نه ګند روځي پلاسټکې شاپرې او چلکی وغیره مختلف ګندونه روځي نو دا خلک راځي او دوی یې صفا کوي نو ګندګۍ والا مونږ ټول یو دا ټیمې والا زمونږ د ګندګۍ صفایي والا دي مونږ ټول ګندګو والا یو دا ګند ما او تا جوړ کړه دا ډیران ما غټ اختر کې ویلو علماو ته مې ویلو بیا چې کم از کم د خطبه کې دا ووایي چې قرباني مې وکړه خو دا ګندونه بیا زه ته رسوي دا بیا اختر موقع سره بیا موږ د دې خپل بیا کلیپ ورکوو که نه او چې دا صفایانې وشي اوس تا قرباني وکړه کله سریکی او کله یې راځوړندی پوه شو کله په کړي کې تا واخېره او بار دې ګندونه ځای په ځای غورځولي دا انسانیت دی الطهور شطر الایمان صفایي نصف ایمان دی نو ما چې دا خبره وکړه ما تاسو ټول صفایي والی مونږ ګندګۍ والی نو یو کس راځي زما لاس یې ښکلو وایي مونږ ترې صفایي والی وي او ځان ترې ګندګۍ والی وي خو معاشره پیار محبت سره معاشره کې او د یو لاس نه ټپ نه خیږي مفتی صاحب تاسو د کور دننه خبره وکړه انټرویو ډېره اوږده شوه تاسو چې څنګه نه ستړې خورئ ما خو چونکې ستاسو هم پروګرام دی بل تاسو څنګه بار تاسو کوم جذبات کوئ مفتی صاحب په سټیج باندې یا په تقریر کې هر ځای کې کور کې دندم دغه ساتئ سختوالی یا کور کې دندم دغه جذبات دي ګنده صرف بار دی خلک پبلک ته باري څوک څنګه یې هغه ځای هغه شان دي چې څوک څنګه یې هغه هر ځای کې هغه شان دي او ډیوټي محنت جذبه الله چاته یو جذبه نصیب کړي یو ولوله نصیب کړي بیا هغه جذبه هر ځای کې نو اصلاح معاشره پکار ده منشیات خاتمه کې چینل همدم ټي وي والا خو بهترین قدم اوچت کې او د فضا ماحول صفا شي انشاءالله اجتماعي کارونه واخلي واړه کورني اختلافات جګړې سیاسي بحث مباحثې د ځان بچ وساتئ دا به بهتري او دا به ښه اخري تپوس مفتی صاحب لفظ توجه لازم که دا تپوس ونه کوم نو شاید ناانصافي به ځکه چې دې باندې تاسو لوی شهرت حاصل کړو ماشاءالله بات انصاف کی ہو رہی ہے شهرت حاصل شو ماشاءالله بلز به ویډیو کتن استاد شاته کوم گاډه د پاګه ټیر باندې توجه لیکلیو ټیک دا اوس خو چون کې شهرت حاصل شو تاسو کوم د تلار سره تقریر کوي الته به زما په خیال زم د دې لفظ ضرورت نه وځه ټول خلک الریډي تاسو ته په توجه باندې ځکه چې شهرت ډیر زیات دی ماشاءالله خدای دې نورم شهرت درکړي زموږ به دا دعای اوس دغه لفظ تاسو لپاره پرې ښودل یا دغه لفظ اوس څه معنی لري توجه تاسو بیا مو تقریر کې نو بس چې کوم ډومبې ځای ته لاړ شو نو کم از کم خلک هغه نور خبر اورېدو ته خو تیار لا نه خو هغوی وایي چې د خولې نه د الفاظ واورو نو صرف دغې خلکو سره مینه محبت هم آهنګۍ د وجې د دې اظهار اکثر بعض ځایونو کې کثرت سره کوو ټیک مفتی صاحب انټرویو ختمه ده اخره کې تاسو پوره انټرویو کې یو ځل هم توجه لفظ نه ویلی که تاسو خفه کېږئ نه یو ځل تاسو ووایئ موږ به انټرویو ختم وکړو ټیک نه ده توجه ټیک ده اوس ابونیر چیک پوسټ نه راتلل د کسانو نو دا مخکې پروګرام اوس دا چې کله الیکشن وکړه مفتي فضل غفور صاحب څه پروګرام هغې دعوت راکړی و شمولیتي جلسه وه نو چیک پوسټ کې چې ودرېد نو کس اوس لګیا دی موبایل دی ماشاءالله الحمدلله خیبر پښتونخوا پولیسو ماشاءالله ډېر ښکلي اوس دې وخت کې ډېر بهترینه ډیوټي کوي نو اف سی والا لیورز والا نو هلته نه کس موبایل کې نو پته زه یې پېژندم خو ما ورته ویل کړم ډیوټي توجه سره کوه ما ته یې ښه وي هغه توجه پوه شو په لاره هم څوک هم نه پرېږدي ټریفک والا پولیس والا او سوشل میډیا ما ته یې ته راکوي څه چل دی یو سیلفي وباسو سیلفي زه ما سره که سیلفي وباسي بیا د علي شه مړ ځان ټینګ که نه نو هسې ذوق دپاره وي هغه مسلمانان دی الله دې ورته حیا پردې ژوند تېر کړي تاسو خو ویلي هغه مطلب دا که نه نو موږ دپاره ټول مسلمانان محترم دي که نه قدر عزت به ټول کوو اصل کې دا کم خلک دي چې د دین نه لرې دي پیار محبت سره چا سمجاو کړي نه دي خو موږ داسې مجلسونو کې راګیر شو جومات کې مسجد کې درس قرآن ته درس حدیث ته فضل مال تعلیم ته یا بیان ته دا زړه نرم شي که نه نو بیا موږ توبې وباسو چې توبه د بدو او چې باروز بیا وي ورځه په بدو
ورځه پابند دا شی مزه نه کوي. جمعات کې د الله نه یریږي، بار هم د الله نه یره پکار ده. الله دې موږ ټول ته کامله تقوا نصیب کړي او الله دې موږ ته امن او امان ول ژوندۍ نصیب کړي. د معاشري امن او امان، د معاشري اصلاح لپاره قدم اوچت کو، موږ نه خیر ورسی، موږ د خیر سبب او ذریعہ وګرځو او د خیر چابي وګرځو، چابي د شر د پاره موږ تعالی وګرځو. حدیث خلاصه ده کنه کوم دعا کې کوم الفاظ دي. او تاسو د ټولو مننه، نیکی هیلې احترامات، مننه، تشکر. زندگی باقی صحبت باقی، نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے، ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے. واخر دعوانا توجو. زنده باد. تھینک یو جی. قدرمنو کتونکو ماشاءالله تاسو د مفتی سردار حقانی صاحب انټرویو کته تفصیلی انټرویو مونږ وکړو. ماشاءالله نن د خوشحالۍ خبره دا وه چې دوی سره زموږ د مرضۍ مطابق ټایم و، څومره ټایم چې مونږ غوښتنو دوی ټایم راکړی دی، خو دا و چې مونږ هم هغه پروګرام کې یو پروګرام هم پته نه دی. لږ پریشر کې راغلی خو خیر دی، ما زه خو درته وایم نه دا خو د دوی مینه الله پاک چې دغه مینه مونږ سره همیشه ساتي. خپل کوربه شپ الله ته ورکړي. اجازه ته وګورئ همدم ټي وي ته. الله په امان.